نننی پروګرام زه چې کوم کومه دا سیاسي حواله سره دی د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د سنی اتحاد سره اتحاد وشو، شمولیت یې سره وکړو. او تاسو به کتلي چې ما عموما د دې نه ډېر ویلاګي کړي چې دا کوم دی که زه روان یم زه چې کله وزګار شم نو بیا د خپلو پټو ته راځم. دلته کې زه ما تاسو سره مخکې هم خبره کړې چې وړوکې غوندې ذمهداره هم کومه. د پاکستان تحریک انصاف په درېیم ځل باندې په صوبه کې حکومت را روان دی او بیا ورته یو ډېر غټ چیلنج دی. دا چیلنج ورته څنګه دی؟ خلک ځپلی شوی دی. که چېرې پاکستان تحریک انصاف څه ډلیور نه کړه، او خو اول خو مشکله دا ولې چې په وفاق کې حکومت که رانغی نو بیا ورته ډېره ګرانه ده. که پاکستان تحریک انصاف څه ډلیور نه کړه نو داسې حالات به وي لکه څنګه چې په بلدیاتي الیکشن کې مونږ کتله او د بیټ د نښې نه به خلک رېدل، او بلکې په کمپین کې بنګې تاته دا نه وي چې یاره زه د بیټ نه ولاړ یم. نو که پاکستان تحریک انصاف حکومت عوامو ته ریلیف ورنه کړه، که مې وعدې چې کړي د صحت کارډ په حواله هغه صحت کارډ یې بحال نه کړه نو ډېره به ورته ګرانه شي. ولې چې په دې علاقه باندې چې موږ څومره سروې کړې ده نو خلکو ورله ووټ په صحت کارډ باندې زیات تر ورکړی دی. بل اکثر خلک خبرې کوي چې یاره دې ځلې دوی ووټ ولې زیات واغسته. نو زیات تر چې څومره پارټۍ دي که موږ په دې علاقه وګورو په پي کې 54 باندې وګورو نو د جمعیت علما اسلام چې دی د هغه په ووټ کې ډېره زیاته کمې راغلی دی. هغوی خپل هغه ووټ چې دی هغه برقرار ونه ساته. او داسې هم اورو چې ینګ جنریشن چې دی هغه پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکړی دی او زنانو ډېر زیات ووټ ورکړی دی. نو اوس د پاکستان تحریک انصاف دا کار دی چې د عوامو له څه ورکړي. د صحت کارډ د بحالېدو په تمه باندې عوام ناست دی. حالات داسې دي چې هر سړی ځپلی شوی دی، هر سړی تنګ دی. د پاکستان تحریک انصاف لپاره ډېر غټ چیلنج دی چې دوی به د حالاتو مقابله څنګه کوي. خبرو به مونږ ګاهې به ګاهې زمونږ یوټیوب چینل دی د تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ.